وایو بھئی دا انسان ډیر غرور کوي. زه وایم غرور نه کوي، په دوکه کې پروت دی. ځکه خپله ماضي ته هیره ده چې د مور د ګېډې نه پیدا شوم، د وینې نه څښم، خپله ماضي ته هیره ده. زما رب وفرمایل ما انسان د پلیتې نطفې نه پیدا کړ، خپله ماضي ته هیره ده. رب وفرمایل انسان ما د بدبودارې خټې نه پیدا کړ. انسان وایي دوکه کوم، انسان وایي تکبر کوم. زه وایم خپله ماضي ته هیره ده. انسان چې پیدا شو د وینې څښو، زه وایم خپله ماضي ته هیره ده. انسان چې پیدا شو ګرځېدی نه شو، زه وایم خپله ماضي ته هیره ده. انسان چې پیدا شو د خبرو طریقه نه ورتله، زه وایم ماضي ته هیره ده. انسان چې پیدا شو بربل د مور د ګېډې نه پیدا شو، زه وایم انسان دوکه کې پروت دی، ماضي ته هیره ده، مستقبل هم ته هیر دی. د دنیا نه چې دا انسان ځي په کفن کې به ځي، او یا کفن به نصیب کېږي نه بربل به کوزوي. زما محترم قرآن کې الله فرمایي چې دا ژوند د دنیا نه دی بلکې یوه دوکه ده، یوه تماشه ده، یو بازار دی. مانه د دنیا ژوند دا د انسان دپاره یو امتحان دی. او په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي د ژوند د دنیا ته په دوکه کې اچولې، د تماشې د دنیا ته په دوکه کې اچولې، او ستا تصور، ستا ذهن دې طرف ته نه ځي چې زه په دا دنیا کې زما دا وجود ګرځېږي، دا وجود د دې دنیا امانت نه دی. زما دا جسم د دې دنیا امانت نه دی. دا خو یا د قبر امانت دی او یا د قیامت امانت دی. مانا یا د جهنم امانت ته جهنم ته به غورځېږي، او یا د جنت امانت ته ابدالآباد به په هغې کې پروت وي. زما محترم ځکه دې وجې نه قرآن کې الله فرمایي دا ژوند د دنیا نه دی مګر لوبې دي. او مونږ تاسو که وګورو نو لوبې ته جوړې کړې دي. مونږ د دنیا د وخت نه لوبې جوړې کړې دي. بس مونږ یې ټوکې دي مړه، چلیږي به زمانه، ګورو به سار سره به ګورو، سار به ورسره ګورو. او بعضې خلک دا خبر هم کوي بهی راکاږو به ورسره، قبر کې به راکاږو. زه وایم قبر کې به ته نه راکاږي، قبر کې به تا راکاږي. ګورو به ورسره، قبر کې به ورسره ګورو. زه وایم ته به بیا نه ګورې، تا سره به د کتو دپاره څه پاتې نه، تا سره به ګورې. زما محترم ستا سوچ غلط دی، ستا تصور غلط دی. ته چې په کم سمجھ و سوچ باندې دنیا کې زمانه تیرے، دا سوچ یوه دوکه ده، دا لوبه ده، گویا دا فلم شروع دی. زما محترم د دنیا زندگی فلم ده، او د دې دی اینڈ به ستا په مرګ باندې کیږي. او چې ستا نه روح قبض شي د دنیا فلم په تا باندې قطع شو، دی اینڈ د دې فلم وشو. زما محترم دا تصور کړی دی، دا سوچ دې کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی ډیر کرتا وی الدنیا جیفتن، دا دنیا مردار ده. او الفاظ سختی بیا په خلق خبکی، خود پیغمبر الفاظ دی زمانه دی، د صحابو په زمانه کې دا قول کړی دی نبی علیہ السلام. الدنیا جیفتن، دا دنیا مردار ده. وطالبوها کلابن، او طلب کون کی سپی دی. زنویم زما پیغمبر وی. زما محترم اوس وګوره چې کوم سړی دنیا پسې پمنډه دی، زما پیغمبر مثال ورکړی دی. دنیا مرداره ده او طلب کون کی سپی دی. پوښه په دنیا پسې برپور منډه وی، د آخرت فکر نشته، د قبر فکر نشته. زما پیغمبر مثال ورکړی دی، د دم مثال د سپی دی. سپی مردارې پسې منډه وی، انسان هم دنیا پسې منډه وی. فرق پکې نه دغه کېږي. د ماما دا دوکه ده، قسم دی دوکه ده.
خو موتا خبر نه یو د دې نه موتا دا وایو بس دنیا کې زمانه تیروم جی کیږي با جی راکاږو به ورسره جی ګورو به ورسره جی کتې به شي دا زموږ ستا الفاظ دي زما محترم خو قسم دی دا دوکه ده دوکه ده دوکه ده زما پیغمبر او رب قرآن کې فرمایي دا دوکه ده د دنیا تماشه ده وی قلندر صاحب به فرمایل دنیا تماشه ده یو سړی ته تپوس وکړه حضرت څنګه تماشه ده بار بار بیدا هر مجلس کې وي جی تماشه ده چاته تپوس وکړه جی څنګه تماشه ده د ځان نه لګې وی نه د قرآن نه ویم زما رب وفرمایل وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو دا دنیا نه ده مگر دوکه او تماشه ده یا قرآن کې الله فرمایي ما غرك بربك الكريم یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم غر د غر یا غر دا د غرور نه دی او غرور چې انسان کوي مونږ وایو الکه دا انسان غرور کوي ډېر لغوي معنی په پښتو کې کوم دی په دوکه کې پروت دی موته ورته غرور وایو عربي زبان کې غرور دوکې ته ویل کېږي مونږ وایو بھئی دا انسان ډېر غرور کوي زه وایم غرور نه کوي په دوکه کې پروت دی ځکه خپله ماضي ته هیره ده چې د مور د ګېډې نه پیدا شوم د وینې نه څښم خپله ماضي ته هیره ده زما رب وفرمایل ما انسان د پلیتې نطفې نه پیدا کړ خپله ماضي ته هیره ده رب وفرمایل انسان ما د بدبودارې خټې نه پیدا کړ انسان وی دوکه کوم انسان وی تکبر کوم زه وایم خپله ماضي ته هیره ده انسان چې پیدا شو د وینې څښاو زه وایم خپله ماضي ته هیره ده انسان چې پیدا شو ګرځېدی نه شو زه وایم خپله ماضي ته هیره ده انسان چې پیدا شو د خبرو طریقه نه ورتله زه وایم ماضي ته هیره ده انسان چې پیدا شو بربل د مور د ګېډې نه پیدا شو زه وایم انسان دوکه کې پروت دی ماضي ته هیره ده مستقبل هم ته هیر دی د دنیا نه چې دا انسان ځي په کفن کې به ځي او یا کفن به نصیب کېږي نه بربل به یې کوزوي زما محترم موتانه ماضي هیره ده یا د موستانه مستقبل هم هیر دی ټوټه د ټوټه په ټوټه کې به د دنیا نظم او هغه ټوټه زما محترمو چې تعبیر ته په کفن باندې کېږي او تا تپوس کړی دی تا د خپل کفن ته زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی قسم دی د هر انسان کفن مارکیټ ته راغلی دی د هر انسان کفن مارکیټ ته راغلی دی لیکن پته نه لګېږي چې د چا د کفن خرید او فروخت په مخ کې کېږي په کلي کې دا پته نه لګېږي په دا مجلس کې پته نه لګېږي چې زما د کفن خرید او فروخت به کله کېږي دا مو ته پته نه لګي او که پته ولګېده قسم د ټوله زمانه به په یو سجده او ټوله زمانه به په جومات او مدارسو کې تېره کړي یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ